د اپلیکیشن نه به انټرنیټ څنګه بندو. اکثر چې موږ په خپل موبایل باندې یا ډیټا کولو کو یا وای فای کولو کو نو موږ ته په واتس اپ په میسنجر باندې میسیجونه او کالونه چې دي دا شروع شي. ځینې کسان د دې نه تنګ راغلي نو دوی چې دغه اپلیکیشن نه به د انټرنیټ څنګه بندو. دغه شان تاسو د فیسبوک نه د یوټیوب نه هر قسمه اپلیکیشن چې دی د هغې نه تاسو انټرنیټ بندولی شئ. لکه که تاسو ډیټا کولو کوئ یا وای فای کولو کوئ نو تاسو چې کوم اپلیکیشن بند کړي هغې ته به هغه ډیټا چې دا به نه ځي. که تاسو گیم استعمالوئ نو تاسو ته په واتس اپ باندې هم میسیجونه نه راځي. دغه شانتې په میسنجر چې دی په دې به هم نه راځي. په بل وخت کوم دې ته ضرورت راځي اکثر په ځینې ټایم کې ستاسو سره به ډیټا ډېره کم وي. تاسو وایئ چې خالي موږ دا واتس اپ استعمال کوو چې کله چې تاسو ډیټا کولو کوئ نو هغه اکثر ستاسو نه یا یوټیوب وخوري یا هغه فیسبوک چې دی د هغې هغه نوټیفیکیشن راځي نو په هغې ستاسو هغه ډیټا چې دی هغه ضایع کېږي. نو کله چې تاسو دغه اپلیکیشن بند کړی او خالي واتس اپ یې کولو کړی نو خالي واتس اپ ته چې دی ستاسو انټرنیټ په کولاوي نو تاسو خپل میسیجونه کال چې دی هغه پې تاسو هم کولی شئ. نو دا څنګه بندېږي دا درته په دې ویډیو کې ښیم خو ویډیو چې دا به زموږ سره تر اخره پورې ګورئ. یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ. نو زه موبایل سکرین ته او باقي طریقه هلته کې زده کوو چې د اپلیکیشن نه انټرنیټ څنګه بندېږي. موبایل سکرین ته رالو موږ د خپل موبایل سیټینګ کولو کړی. دغه شان به تاسو د خپل موبایل سیټینګ کولو کوئ او په دې کې به وګورئ ایپس والا آپشن چې دی هغه پکې وګورئ. که نه پکې راځي نو تاسو به یې سرچ کړئ. له پاسه به د سیټینګ کې چې دی تاسو به یې سرچ کړئ. دا به ځان سره دغه شانتې کولو کوئ. چې څنګه یې کولو کړو نو دلته کې بیا ایپس چې دی دا بیا کولو کوئ. د هر موبایل سافټویر جدا جدا وي. داسې نه چې تاسو زموږ د دې په شانتې ګورئ او دغه شان نه راځي. که چا سره زموږ دا ماډل والا موبایل وي نو بیا به ورته دغه شانتې راځي. که دا نه نو هغه ته به په جدا طریقه راځي. نو تاسو به داسې چل وکئ چې دا په سرچ کې هلته کې سرچ کوئ نو تاسو به ډایرکټ دې اپلیکیشن ته چې دی دې ته به رادن نه شئ. چې کله دې ته رادن نه شئ تاسو د کوم اپلیکیشن ډیټا بندوله لکه په دې اپلیکیشنو کې کم یو ته تاسو وایئ چې موږ نټ بند کړو. اوس زه به دې کې لکه واتس اپ ته نټ بندوم نو زه داسې لاندې رالم دلته کې دا واتس اپ چې دی دا به موږ کولو کړو. دغه شانتې به دې به داسې زور وکئ. چې څنګه یې زور وکړو نو دلته کې به تاسو ته یوز ډیټا چې ده دا به تاسو ته ښکارېږي. د درېیم نمبر آپشن چې دی دا به ځان سره کولو کوئ. د دې ځای نه چې دی دې ته ډیټا بندېږي. نټ چې دی دې ته بند شي. ګوره دا موږ داسې کولو کړو. چې څنګه یې دا کولو کړو نو که تاسو یې په دغه باندې استعمالوئ په ډیټا باندې نو له پاسه نه تاسو ته ښکارېږي موبایل ډیټا له پاسه یې لیکلی دی. ورپسې پسې لیکلی دی وای فای. نو په دې دواړو کې که تاسو په هر یو باندې استعمالوئ که په موبایل ډیټا پې تاسو بندوئ نو د دې ځای نه پې موبایل ډیټا چې ده هغه تاسو بندولی شئ. خو زموږ یې په وای فای استعمالو نو موږ به پې د دې ځای نه د وای فای چې ده دا پې داسې بنده کړو. بیا ځینې کسان وایي چې دا به کولاوو څنګه نو د دې ځای نه ډایرکټ هم کولاویږي. خو که د دې ځای نه تاسو نه کولاوئ نو د دې ځای نه تاسو ډایرکټ خپل هغه اپلیکیشن کولو کوئ. لکه اوس زموږ سره دا واتس اپ دی موږ د خپل واتس اپ چې دی کولو کړو. چې څنګه یې کولو کړو نو لاندې به تاسو ته ښکارېږي ریمیو. چې څنګه دا ریمیو موږ وو نو زموږ نټ چې دی دا به دې واتس اپ کې کار شروع کړي. چې دا موږ نه واله نو زموږ واتس اپ ته چې دی میسیج ایکس په هم نه راځي. ګوره دا موږ اوس والو زموږ واتس اپ چې دی هغه به اوس کار شروع کړي. بس په دې طریقې سره تاسو د هر یو اپلیکیشن نه چې دی تاسو انټرنیټ بندولی شئ. خو چې کله اپلیکیشن ته ور دننه شئ دغه ریمیو والو نو د دغه ځای نه به ډایرکټ ستاسو اپلیکیشن چې دی هغې ته به انټرنیټ سټارټ شي. بل لاره د دې زړه طریقه باندې چې دی تاسو هم خپل اپلیکیشن ته چې دی هغه انټرنیټ سټارټ کولی شئ.